سلامونه او نیکی هیلې ټولو افغانانو وروڼو ته. افغانان وروڼو څنګه تاسې ولیده چې نن د افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ شل اورزونو کوم میچ چې وه، مقابله چې وه، هغه نیوزیلینډ وګټله او افغانستان د ټورنمنټ نه بهر شو. زړه نازړه کېدم چې تاسې سره بعضې خبرې دي چې شریکې کړم، خو خدای دې وکړي چې زما دا ټولې خبرې، زما دا ټولې اندازه د کرکټ په باره کې غلط وخیږي، خو چې څه حقیقتونه دي هغه به زه تاسې ته څه ناڅه ویم. افغانان وروڼو کرکټ ګټه، سلامونه ته وعلیکم سلام. هر سړی چې غلط کمنټ کوي وروسته به د دې پیج نه بلاکېږي. هر سړی که فرض کړه غلط یو عکس هم راولېږي، لکه اوس چې دا هلک یو شی نه رالیږي، داسې خلک زه بیا وروسته بلاکوم. دا ښه واورئ، په پیج کې هم نه پرېږدم او مه راځئ زما پیج ته چې زه هم خوښ نه یم او غلط کمنټ کوئ. مه راځئ په خړو سترګو دلته زما لایب ته مه کښېنئ. یعنې دا ډېره د بې غیرتوب خبره چې زه تاته وایم چې دا فیسبوک زما دی، دا داسې ده لکه زما حجره، زما دیره. زه دې نه غواړم، څه ضرورت دی چې دلته کښېنې ماته که خوښ خبرې زما خوند درکوي، په سړیتوب سم کمنټ وکړه. خوند نه درکوي زه ورکېږه، زما د لایف نه ورکېږه. بیا چې د پښتو درکوي او چې د په پښتو پوهېږي، او که نه که د بل نسل نه نو بیا خو به زما په خبره پښتو نه پوهېږي. نو افغانان وروڼو بعضې داسې خبرې دي چې کرکټ ګټه تاوان دا راځي. افغانان وروڼو دا کومه یعنې داسې خبره نه ده چې ګنې موږ داسې ویو چې یاره بس زمونږ کرکټ ټیم یو دی چې دغه یې وګورم چې تاسې زما دغه سم درځي. نو زما مقصد دا دی چې په دنیا کې چې هر ځای کې وګورئ میچونه خلک بیلي، د غټو غټو ټیمونو په ټیم باندې به زموږ ستاسې ډېرې نیوکې وي. هغه یو بیل سوال دی، یو بیله موضوع ده. بل که موږ او تاسې په دنیا ټیمونو ته وګورو نو استرالیا، نیوزیلینډ، انګلینډ او انډیا، یعنې دې کې شپارسونه دومره نه چلیږي. نور په هر ټیم کې شپارس او په واسطه باندې خلک راځي. یعنې دا کرپشن او دا شیونه پکې وي تقریبا د ټولو ټیمونو کې. دا ساوث افریقا ټیم چې دغه وخت دی د دغه حالت د حکومت ډېر خراب دی. افغانان وروڼو زما په دې خبره به خفه کېږئ نه، خو زه چې څه ناڅه معلومات لرم او څه ناڅه اندازه دغه خبره زه د خپل ولس سره غواړم چې شریکه یې کړم. او ما مخکې هم دا عرض وکړو چې زما خبره دې خو زه خپله په اندازه وایم چې زمونږ د کرکټ نن اخرنۍ ورځ وه. څنګه چې زمونږ ملي اردو د منځه لاړه، زمونږ نظام د منځه لاړ، ما سره دا یره ده چې دا کرکټ هم کېدای شي زمونږ د منځه لاړ شي او دغه خوشحالي هم زمونږ نوره ختمه شي. خو موږ به خپلې حوصله خپله دغه نه بیلو، ځکه چې څو وجوهات دي. یو وجوهات خو دا دي چې په دنیا کې موږ په رسمیت څوک نه پیژني. یعنې په ټوله دنیا کې تقریبا 200 ملکونه دي، موږ یو ملک هم په رسمیت نه پیژني. بیرغ، ملي بیرغ معلوم نه دی، ملي سرود معلوم نه دی. یعنې افغانستان داسې یو چې بالکل یو دشته، یو جزیره ده، هسې په نوم افغانستان دی، مګر په دنیا کې دغه نشته، په رسمیت موږ څوک نه پیژني. نو اول خبره دا ده چې خطره دا ده چې موږ ټوله دنیا موږ باندې پابندي ولګوي او موږ سره نورې انټرنیشنل لوبې ونه کړي. ځکه د طالبان حکومت څوک په رسمیت ونه پیژني او نه څوک رسمیتو ته تیار دي او نه څوک په رسمیتو پیژني. بل دا خطر هم ده چې کېدای شي زموږ ډېر لوبغاړي افغانستان ته بېرته لاړ نه شي، کېدای شي خارج ملکونو ته لاړ شي. دا خبرې زه تاسو ته ځکه کوم چې تاسې آګاه اوسئ او د دې بیا زه ته وایم چې مسؤلیت د چا دی. کېدای شي ډېرو ملکونو ته لاړ شي چې څه رقم مخکې به د افغانستان د کرکټ لوبه کېده، په کابل په هوایي میدان باندې به کوزېده او بیا به ورته خلکو هرکلي کول او ګلان به او دا ملي بیرغ به او سه مهربانه اتڼونه به او خوشحالانې به وي. دا شی زموږ نه واغستل شو افغانانو وروڼو. نو کېدای شي چې ډېر داسې زموږ اتلان قهرمانان هغه په خارج کې دغه وکړي او بیا افغانستان ته بېرته ونه ګرځي. دا خطر شته دی. بل ځکه چې
یو ټیم ملي ټیم ته چې اختارونه ورکول کیږي چې بیرغ دروانې په زوره مچ کوم او ملي بیرغ مه کوئ او تاسې که دلته راکوشئ تاسې سره به ګورم. افغانانو دا وړه خبره نه ده، دا په انټرنیشنل سطح باندې دا ډېره غټه خبره ده. نو د طالبانو چې هر څوک وي هغې زمونږ ټیم ته اختار ورکو، زمونږ لوبغاړي متاثره که. ما نه غوښته چې په دې باندې زه بل وخت خبرې وکړم، ولې چې ما نه غوښته چې د خپلو ټیم مرام خراب کړم، خو د دغې خبرو په وجه باندې د ټیم مرام دومره کمزوری شوی چې تاسې سوچ هم نشئ کولی. او د لوبغاړو بالکل زړه مات دی چې هغه بېرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې افغانستان ته ځي هغه به کوم بیرغ سره ځي، هغه به کوم ملي سرود سره ځي. نو څنګه چې زمونږ ملي اردو لاړه، افغانانو ورونو فکر کوم چې زمونږ ملي ټیم د کرکټ ټیم هم خدا نه خاصه لاړ نشي او دا لوبغاړي تقسیم او را تقسیم نشي. بل تاسې وګورئ افغانانو ورونو چې د کرکټ ورلډ کپ شروع دی او د کرکټ دغه بدلیږي، رئیس بدلیږي. یعنې د کرکټ ورلډ کپ یو میچ پاتې دی او د هغې زه داسې نه یم رئیس بدل نه شي، بالکل بدل شي. خو ولې په داسې موقع کې د کرکټ رئیس بدلیږي؟ دې سره خو ډېر غټ اثر پرېوځي د لوبغاړو په دغه وانې دا چې دا ختم شوی. ګوره په 2019 ورلډ کپ کې زما ویډیو زما لایف پروت دی دلته ما سره په دې چینل کې. 2019 ورلډ کپ کې یو دم د افغانستان کرکټ بورډ راپاسېدو او اصغر افغاني د کپتانۍ ناخوا کو ګلبدین نایب مقرر کو. دا نو په کار چې کرکټ ورلډ کپ را روان دی، څومره لږه موده ورته پاتې ده او ته راځې د کرکټ کپتان بدلې یو ناڅاپي او ټول ورلډ کپ ته یو میاشت 20 ورځې پاتې دي. یعنې دا غلطه، یعنې خلک بدلوي خو داسې کار نه کوي لکه څنګه چې زمونږ خلک کوي. نو افغانانو ورونو موږ او تاسې خصوصا مسافرو ته وایم چې هېڅ به خفه کېږئ نه، ځکه چې موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، موږ خپل غږ اوچت کړی، خپل ژوند به ښه په خوشحالۍ تېروئ. که اوس موږ هر څومره کوشش موږ او تاسې ټول افغانان غواړو چې افغانستان دې جوړ وي، ملي اردو دې زمونږ وي، نظام دې زمونږ وي، زمونږ د یو ښایسته بهترین کرکټ ټیم وي. خو چې نه کوي زمونږ واکداران، زمونږ چې کوم په چوکۍ ناست د ډالرو وږي او د چوکۍ وږي، هغې نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. په زمونږ ستاسې خو لاس کې نه، زمونږ ستاسې یو مسؤلیت دا دی چې غږ اوچت کړو چې نه کوي او هغې نه غواړي چې افغانستان یو ښه طرف ته لاړ شي. نو افغانان ورونو زمونږ ستاسې مسؤلیت ختم شوی. ډېر به ځان ته زړه نه خورو، ډېر به ځان نه کړو. ځینې زه خپلم په خدای کې نو که چې د ماسپښین نه فاتحه وځه هلته لاړم، دومره سوچ کوم چې زه لایف راشم د افغانانو سره دا خبرې شریکې کړم که شریکې نه کړم، ځکه چې زما په دې خبرو هسې نه چې د خلکو زړه ته نورې خبرې راشي، خو زه هغه د زړه خبرې او هغه څه چې وینم زه تاسې سره هغه خبرې شریکوم. نو زمونږ هغه کوم د خوشحالۍ ځای چې د کرکټ دی هغې ته مو سروره خلکو ایښې ده او هغه رانه ختموي او هغه دغه طرف ته روان دی. نو الله دې وکړي چې دغه طرف ته لاړ نه شي، زمونږ خبرې دروغ وخیږي، زمونږ اندازه دروغ وخیږي، صحیح ونه خیږي. افغانان ورونو نور د کرکټ لوبغاړو پسې بد رد مه وایئ. موږ ګوره ما درته مخکې ویله چې غلط ډیسیشن داسې ډېر شیونه راغلي، لکه په 2011 ورلډ کپ که کوم د پاکستان د انډیا سره میچ و، یونس خان ایزي کیچ میس کو، لکه څنګه چې بله ورځ محمد نبي میس کو ایزي کیچ و د ټنډولکر، هغه میچ ټول دغه بیلو پاکستان بیلو دغه وګټلو، انډیا وګټه سیمي فاینل. نو خبره دا ده چې داسې ډېر راځي، داسې اور بم راځي، داسې کیچ بم ډراپ کېږي، داسې به دغه هم کېږي، خو بد رد مه وایئ خپلو لوبغاړو پسې، ځکه زمونږ او ستاسې هر څومره چې دې مقام ته ځان رسېدل دا یو غټه خبره ده. بل الحمدلله موږ په 8م نمبر اوس په دنیا په رنکین کې د کرکټ په دکین په 8م ټیم کې موږ نمبر یو. نو خبره دا ده چې په دې باندې به دغه نه کوي. بل موږ سوال کوو د دې ملي بیرغ، دې ملي بیرغ زموږ د اتلانو روحیه ته هم ډېره ضرر ورسو، ځکه چې ته د یو وطن ملي بیرغ ختم کی، د یو وطن ملي شی نه ختم کی، یو وطن دی په دنیا کې څوک په رسمیت نه پیژني، څومره سړي وانې فشاري. نو د محمد نبي جړا کوه که د نورو لوبغاړو جړا وه، د دې ټولو جړا چې وه هغه صرف او صرف د خپل ملي بیرغ او د خپل ملي سرود او د خپل وطن په غم کې وه. نور د هغې جړا کوم مقصد نه و، مقصد یې همدا او هغه ټولو افغانان په هغې خبره پوهېږي. موږ نن دا پوښتنه کوو
چې دا بیرغ چې دی طالبان وروره دا د امریکې بیرغ دی که د روس بیرغ دی که د اسرائیلو بیرغ دی دا د چا بیرغ دی اول خو په دې پوه که اول مې په دې پوه که چې د دې بیرغ لاندې ستا پلار نیکه وخت تېر کړی که نه دی تېر کړی ستا پلار نیکه ته خو پلار نیکه لرې که نه هغې چې وخت تېر کړی هغه مشرکینو که هغه څه رقم خلکو که چې د ستا پلار نیکه ورلاندې وخت تېر کړی خو بیا خو خبره ختمه ده اوس که ته ماته راځې او ماته د دې بیرغ په باره کې دا وې چې د دې بیرغ لاندې شپږ کاله زه وژل شوی یم دلته د اشرف غني صاحب حکومت او د کرزي صاحب حکومت کو 15 منټه مې سره دا خبره ومنله چې یاره دغه بیرغ لاندې تا 20 کاله ته وژل شوی خو 20 کاله چې ته دغه کم ټوپک تا سره دی تی حفاظت کې د امریکایانو نه پاتې په دغه ټوپک هم ته وژل شوی ولې ساتې ځان سره دغه ټانک چې تی ایشتلی په تا باندې وروره مرمۍ ورولې دي دغه ټانک ولې ساتې دغه هم اوس یې د ختم یې که که نه دغه کلاشینکوف دغه سلاح چې د امریکایانو نه ټوله پاتې ده دغه هم ختمه که که نه دغه په ار کې چې دا چوکۍ پرتې دي او دغه مهمات او دا شیونه پراته دي دغه هم د امریکایانو دي دغه د لاندې ته وژل شوی دا هم ختم که که نه دا سړکونه چې امریکایانو جوړ کړي او په ټانګونه پې تېرېده او تی وجلې خو دا سړکونه هم د بیخه وباسه که نه دغه تیارې چې ته نن د تاجکستان نه غواړې د امریکایانو تیارې دي او یا چې دا د افغانستان دغه دی او په دې باندې په تا بمباریانې کېدي خو دغه هم ختم که مونږ به ویو چې صحیح ده نو د یو بیرغ سره یې څه دښمنی دې بیرغ ته وجلی دې بیرغ خو څوک نه وژني دا خو زمونږ یو ملي ته چې کله ملي شیونه نه منې ته چې کله ملي شیونو سره دښمني لري نو افغانان به تا سره مینه ولري هېڅ کله نه او ته نه غواړې چې ته افغانستان جوړ شي او افغانان تا سره په لار روان شي افغانان ورونو په طالبانو کې بیا دوه ډلې دي ګوره ښه یو ډله چې دا هغه یې مني یو ډله یې نه مني یو ډله چې نه مني هغه به د کوم ځای خلک وي هغه به افغانان وي آیا به د افغانستان جمن خلک وي به د ولس ته خدمت وکړي دوه رقمه خلک دي یو رقم یې خلک مني یو رقم یې خلک نه خو ګورئ که بیا نه منئ هم ښکاروي اوئ او که منئ نو په دې دروغو باندې موږ غولوئ چې یو هم راشي په ټي وي باندې یو رقم ته بیان ورکړي چې دا خو زموږ ملي بیرغ دی موږ سره هېڅ مشکل نه لرو چې ملي بیرغ دی بیا د پې 18 کسان ولې شهیدان کړه په ننګرهار او په خوست او په نور ولایتونو کې چې ملي بیرغ دی نو ولې د پارک باندې د خپل تنظیم بیرغ لګولې خو دا بیرغ ولګوه سبا یې ولګوه ته وګوره چې دا ولس تا سره څومره مینه لري خو ته دا نه منې ته ملي بیرغ نه منې تا دا فیصله کړې ته دا ولس غولې ته دروغ یې موږ ته چې ملي بیرغ د ستا د امریکایانو په دا رینجرې چې پاتې دي او دا موټرې چې پاتې دي تا ته په دې دی ولې سپین بیرغ لګولی ولې پې دا ملي بیرغ نه لګې خبره دا ده چې افغانان ورونو ملي بیرغ زموږ معلوم دی دغه درې رنګه ملي بیرغ هم دی دا دروغ وایي موږ ته موږ تېر باسي دې هسې خبرې اړې راړې چې څو ورځې به دا خبره سړه شي مګر هم دا یاد وساته یاد چې مخکې هم درته موږ ویل چې ته خو په افغانستان کې خلکو وانې د ټوپک په زور وانې چې دا د امریکایانو او د 50 هېوادونو نه دا ټوپکې پاتې دي په زور وانې بیا خو ته ومنې خو قسم ده د خو ته په اروپا کې په ما څنګه دا خپل بیرغ ومنې زه خو دلته چې هر ځای ته ځم زما په هر کور په افغان په هر کور کې به دا درې رنګه ملي بیرغ وي دلته په لکاو په میلیونهاو افغانان اوسېږي او ستاسې دښمني د ملي بیرغ سره ده ستاسې دښمني که زه ستاسې په ځای وی زه ستاسې په ځای چې اول راغلی وي اول نه مې ملي بیرغ ته ګوتې وړي نه مې ملي سرود ته ګوتې وړي نه مې صاحب مهربانه په اماراتو په اسلامي جمهوریت افغانستان ختمه قصه که چېرته دې غوښتل چې دا هېواد دې جوړ کړی وي او دا خلک دې ځان ته راجوخ کړی وي نو ته هغه زورواکان هغه جنګ سالاران چې په تا باندې ویل غټ غټ بمونه در ورخطا کړه هغه د سره ناستي او زما چې په دې باندې ولس خفه کېږي ټول افغانان خفه کېږي په دې باندې دا یې د ارګ نه خوا کو آیا دومره ظلم څوک کوي دومره ناروا څوک کوي لکه دا تا چې وکړه او لکه دا ته چې اوس کې نو ستاسې د دې بیرغ سره دښمني څه شی ده د دې بیرغ سره خو دښمني چې ده به د امریکایانو وي د دې بیرغ سره دښمني چې ده به د انګریزانو وي دې ملي بیرغ سره چې دښمني وي هغه به د پنجابیانو وي دې ملي بیرغ سره چې دښمني وي هغه چې افغانیت او د افغانستان ملي بیرغ نه مني هغه خلکو به وي نو چې ته څه مشکل لري که بیا ته لري نو ما ته د هېڅ فرق نشته دی چې ته زما ملي بیرغ زما ملي سرود زما ملي شیانو سره دښمني لري نو ما ته هېڅ فرق ستا د هغې بلکل نشته دی دغه لنډغرو دغه جنګ سالارانو نه منل او ته یې نه منې نو موږ ستاسې بیرغ ته
بې احترامي نه کوو، موږ یې را مچ کوو، خو موږ ستاسې ملي بیرغ بالکل هغه نه منو. زموږ ملي بیرغ چې دا درې رنګه بیرغ دی، ما مخکې ویلي چې کم افغان وایي چې زما دا درې رنګه ملي بیرغ نه دی او بل بیرغ ملي بیرغ باندې پیژني، هغه بالکل افغان نه دی، موږ ورته افغان نه یو. نو افغانان ورونو، الله تعالی دې په افغانستان کې خوشحالي راولي. او موږ وکاته چې دا څو ورځې د افغانستان میچ بیلو او دا بعضې خلک راله د ګلخان ګوره، ګلخان نه قوم لري، نه مور لري، نه پلار لري، نه قبیل لري، هیڅ شی نه لري. ځکه ګلخان چې دی نه په خپل مور، نه په خپل پلار، نه په خپل قوم، نه په خپل خلکو خفه کېږي، صرف کنځلې او بدې ردې عزت دي. او موږ ته دا پیغورونه راکوي چې تاسې د انډیا څخه خلک که انډیا دغه وي، موږ به نن د انډیا نه میچ ګټلی، موږ به نه دغه نه میچ ګټلی وی نیوزیلینډ نه، نو انډیا به کوالیفای کړی وی که موږ چېرته انډیا ته کار کولی. چا چې انډیا ته کار کړی، چا چې امریکایانو ته کار کړی، خور لورګانې پې خرڅې کړي، مسلمانان یې پې خرڅ کړي دي او د مسلمانانو قتلیام یې پې کړی، هغه ټول خلک موږ ته معلوم دي. زه ډېر د حوصلې والا سړی یم او همیشه ما ته د ښکته پښتونخوا یا ډېر داسې د پورته افغانستان خلکو چې ګزاره کوه. خو زه تا ته ویم ګلخانه، په خدای چې وخت راغی، وخت چې انشاءالله تا سره به هغه عمل کېږي چې بنګال کې چې تا 10 لکه مسلمانان د پاکستان پوځ شهیدان کړو او بیا هغه بنګالیانو سره بنګالیانو کم کار وکړو. یاد ساته، یاد دا کنځلې، دا بدې ردې، دا شیونه به درته انشاءالله افغانان پرېږدي او د دې یو بدل بدنالي. دا یاد ساته، یاد موږ همیشه د مینې د محبت پیغام ورنکړ دی، د لر او بر افغان پښتون اواز هم اوچت کړی دی او تا همیشه د پردو او غدارۍ اوازونه اوچت کړي او همیشه د پښتنو ته کنځلې او توهینونه دي کړي دي. وخت به راشي بیا به تا ته موږ انشاءالله ځمکه او اسمان وښیو. نو افغانان ورونو، الله هم خوشحاله آباد لره. د خپل ټیم اتلانو نه موږ ډېره مننه کوو، هېڅ پروا نه کوي. ویسټ انډیز لاړو، د ټورنمنټ نه ووتو، ساوث افریقا د ټورنمنټ نه ووته، یعنې نو ټول ټیمونه ختم شو، فقط دا 4 ټیمونه پاتې شو، هغه ټاپ ټیمونه چې د دنیا په انټرنیشنل دغه باندې لوبېده. نو پروا نه کوي افغانان ورونو، خو بس دغه یوه دغه هم ده چې خدای نه خسته آینده کې به زموږ ټیم چې موږ ته یو غټه خوشحالي او غټه مسکا موږ ته په شونډو راکوله، هغې سره به څه کېږي او څه به کېږي. نو د دې انتظار کوو. الله دې وکړي چې زما دا خبرې ټولې ما راته مخکې لایف سر کې ویلې، الله دې وکړي چې دا ټولې زما خبرې غلطې وخېږي او زموږ ټیم په خیر و خیرت افغانستان ته لاړ شي. او الله دې وکړي چې زموږ طالبان چې کوم افغاني طالبان دي او خپل ملي بیرغ پیژني، الله دې وکړي چې هغه ډېر زر دغه درې رنګه ملي بیرغ د افغانستان په ارګ ولګوي. او که ویې نه لګوي، ورځ په ورځ باندې به ګوره تاسو ته ما مخکې یو ویډیو ټکه کړې وه په اوله کې چې د بیرغ ما ورته ویلې که ستاسې دا بیرغ د طالبانو بیرغ زه ورته احترام لرم، زه یې مچ کوم. که دا خلکو په تشناب کې ګزار نه کو، دا الله دې زما یاد ساته. که دا درته خلکو ونه شکو، ما درته ویل چې دا یاد ساته. او بله ورځ تاسې وکته چې یو هلک راواغوسته بیرغ په ځکه د دې ګناه هم تاسې په غاړه یې، ځکه تاسې خلک مجبوروئ چې ستاسې بیرغ ته توهین وکړي، په هغې کلمه لیکل شوې ده او تاسې بیرغ وشکئ او خدای نه خواسته توهین ورته وکړي، نو هغه بیا ګناه په تاسې باندې، ځکه چې تاسې خلک مجبوروئ. نو دې ذمهواران تاسې یاستئ. دغه سړی هم ګناهګار دی، نه چې نو ګناهګار نه دی، ځکه چې په دې دا بیرغ څوک په تشناب کې ګزاره یا څوک د پاسه خېږي، نو په قرآن باندې خطل دي، ځکه په دې باندې کلمه لیکل شوې ده. او هر څوک چې دا د هر نه لرې کوي، قرآن سره مقابله ده، ځکه په دې کلمه لیکل شوې ده. د دې سره د دې توهین یا د دې په مقابل کې راوتل چې دې ما مخکې درته ویلي، یعنې کلمه پرې لیکل شوې ښکاره. نو دا د کلمې دشمنان دي، چې څوک هم د دې ملي بیرغ سره دشمني لري، دا د کلمې دشمنان دي. موږ د هر یو تنظیم بیرغ ته احترام لرو. موږ دنیا لیدلې ده، دنیا کې ډېر تنظیمونه پارټۍ ځي راځي، خو ملي شیونه یې معلوم دي. په دې باندې هېڅکله موږ به سودا نه کوو. الله هم خوشحاله آباد لره چې خپل کرکټ ټیم هم سپورټ کو او ډېرې ښه پوسټونه هم وکړه، بعضې که منفي دغه هم کړي، هغه د خپل هغه احساسات یې کنټرول نه شو کړی او خپل هغه په حساب باندې غوښتل چې افغانستان ټول میچونه وګټي، خو د بده مرغه هسې ونه شولو. بیا هم ښه لوبه وکړه زموږ د افغانستان ټیم. موږ ترې نه مننه کوو د خپل لوبغاړو نه، د خپلو اتلانو نه، د خپل ټول د لرو برو افغانانو نه، هغه نه چې د افغانستان حمایت یې کړی دی او د افغانستان د کرکټ ټیم سپورټ یې کړی دی. او چا چې بد رد ویلي دي، د هغې نه مور معلوم دی نه پلار معلوم دی، ځکه هغه بد رد وایي. نور چې چا موږ سره په ښکته پښتونخوا نه
زمونږ د کرکټ ټیم سپورټ کړی موږ ته یو جهان مننه کوو موږ تاسې سره ولاړ یو تاسې زمونږ ورونه استئ او هغه خلک نه زمونږ ورونه دي نه زمونږ قوم دی کوم چې افغانانو ته او افغانستان ته کنځلې کوي او د افغانستان پسې بد رد وي او افغانستان همیشه په بدو الفاظو یادوي هغه به هېڅکله موږ معاف نه کړو نو په الله سپارم افغانان ورونو ښه وخت ولرئ خوشحاله آباد اوسئ ځانونه خوشحاله ساتئ مسافري ده 2 ورځې ژوند دی او ځان ته خپله ړخه کوئ ځکه چې د وطن نه خو موږ والله کې ښه دغه لیدلی دغه یو کرکټ دی چې موږ ته او تاسو ته لږه خوشحالي راکوله او نور خو دغه 45 کاله په پردي جنگ کې تیر شو 45 کاله په پردي ټوپک باندې خپل ولس ووجل خپل خلک هم ووجل او نور خو والله کې موږ ښه ورځې دي نو الله دې وکړي چې زموږ ستاسې وطن آباد او ودان شي زنده باد افغانستان زنده باد د افغانستان ملي کرکټ ټیم زنده باد لر او بر یو افغان زنده باد دا درې رنګه ملي بیرغ چې څوک یې نه مني افغان نه دی خدای پامان